هر یو تور د پښتو تور زما د سترګو هر یو تور د پښتو تور زما د سترګو هر سازش ته د غیار یو سازش یم نو د پښتو هر یو تور زموږ د سترګو تور دی نو ډېر ښه ښکلی به وي خوب ډېره مننه تبسم صاحب او نبي ګل صاحب د شعر مطلب ده چې ارشاد خټک صاحب هغه به چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي هغه به چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي او ستا قبر څه دی یاره ستا نه مې سیوا لیدلي هغه به چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي ستا قبر څه دی یاره ستا نه مې سیوا لیدلي او د بل ځای خیر غواړم صدا سینه چې بدې غواړم د بل ځای خیر غواړم صدا سینه چې بدې غواړم خو د بارودو په کتولې پښتونخوا لیدلي واه دا ډېر ښکلی دی او مننه او مخنیوی نه کوو د ظلم حقیقت دا دی مخنیوی نه کوو د ظلم حقیقت دا دی مظلومان ما او ستا نه زیات چا په جړا لیدلي ډېر ښکلی مننه کومه او تا دنیا ولیده په خپل نظر عکسونه اخلي تا دنیا ولیده په خپل نظر عکسونه اخلي دا خو دنیا ده د دنیا خلکو دنیا لیدلي او مننه کوم بلها وګړي وو واده د هر څه کولې بلها وګړي وو واده د هر څه کولې په اقتدار پناه وګړي مو بلها لیدلي ډېر ښکلی مننه کوم او عبدالقدیر ته په کومو کندو سر ښکاري عبدالقدیر ته په کومو کندو سر ښکاري په دې وینا مو سر خوړلي په رښتیا لیدلي مننه ډېره مننه خټک صاحب ډېر په زړه پورې او ډېر خوندور کلام و کیسه یو پیغام پکې و مننه کوو تاسو نه خټک صاحب چېرته په مشاعرو کې مو برخه اخیستې دی او برخه اخلئ الحمدلله لکه موږ به په خپل علاقه کې خو د حجرې په سطح باندې خو به باقاعده موږ کوله خپل علاقې لکه کم قیدامان چې د موږ دی څو قومونه دي هغه علاقې دي غټې هغه ساتي کوم باقاعده ریډیو پاکستان چې کوم د اف ام دغه واغې ته مو کړی و کومه خاص ادبي غونډه کې مو نوست لرئ دې کې په افغانستان کې دومره وایم چې بس کوه دمان کې مو واخو بس کاروباري لغو حلو زلو دومره مصروف کړی یو کنه چې لکه هغه باقاعدګي پکې نشته کنه نو دومره بس کوشش کوو چې دا سیونی ما څوک دعوت راکړي یا دغه وشي نو به لکه یو او سلام شي او یو خیالم پیدا شي کنه را سره ولکه داسې باقاعدګي ته ور دغه نشته لږ مصروفیات مو دي کنه جی بل خوب کلام درنه واورو مننه کومه دا خو دا کسر خو پوره شوی نه دی خو دا بس تاسو څنګه نو هغه وکړو په مطلب دا چې په بدنیتوب به د ځانه چاته سر رسوي په بدنیتوب به د ځانه چاته سر رسوي خاصه د مینې خمه خول تبت کا تر رسوي مننه او رهبر د امن به منستلا د کمی راشي رهبر د امن به منستلا د کمی راشي د سحر روغه تر ماښامه پورې نه رسوي تر ماښامه پورې نه رسوي او داسې شعور ته به سلام نه کې نو څه به کوي داسې شعور ته به سلام نه کې نو څه به کوي د مشرۍ کرسۍ ته خپله ځان ته غله رسوي او مننه کومه جي او څه اته پته راته نشته چې دا څه روان دي څه اته پته راته نشته چې دا څه روان دي او دا کم ډګر ته کم محاس ته پښتانه رسوي واه ډېر ښکلی دی مننه کوم افغاني صاحب او شعر دی چې د اولس د مسکینانو خیال مې چا ساتلی چې د اولس د مسکینانو خیال مې چا ساتلی
دا داسې ده چې اهل بیتو ته اوبه رسوي او مننه کومه او په ستمونو یې وجود ژوبل او خلق تریخ دی په ستمونو یې وجود ژوبل او خلق تریخ دی هغه محسن داسې بېدرو ته خواږه رسوي. خټک صاحب یو بل کلام هم درنه اورېدل غواړو. ډېره مننه افغاني صاحب. شعر مطلع ده چې بېوسه ژوند په زړه غني بس خلاصه دا ده. په زړه غني بس خلاصه دا ده او غریب سړی خرڅ زغمي بس خلاصه دا ده. ډېر زبردست. او واکمن د قوم خپل مفاد کې رېژوي داسې واکمن د قوم خپل مفاد کې رېژوي داسې په ورځ کې څو ظلمري بس خلاصه دا ده. او شعر دی چې یو ته مې وویل ستا د ورځې آمدن څومره دی ستا د ورځې آمدن څومره دی خوله یې راغله په تندي بس خلاصه دا ده. او لږ د خوارانو مسکینانو چم کې واوسېږه لږ د خوارانو مسکینانو چم کې واوسېږه چې پوی په هر څه شي بیخي بس خلاصه دا ده. مننه افغاني صاحب. او تورسري جونې د حیا صادر کې وخت تېروي تورسري جونې د حیا صادر کې وخت تېروي ستا په شهرت بې حیایي بس خلاصه دا ده. او عبدالقدیر ځان ته نظر کوي او ځان ته وایي عبدالقدیر ځان ته نظر کوي او ځان ته وایي عیبونه مه شماره پردي بس خلاصه دا ده. ډېره مننه افغاني صاحب. ډېر ښکلی خټک صاحب ډېر ښه و. خټک صاحب په اخره کې خپل پښتون ولس ته څه داسې پیغام لرئ؟ مننه افغاني صاحب. زه به دومره درخواست هم کو لکه یو پیغام هم دی یو سوال هم دی او داسې به ته ووایم چې د زړه د کومې نه دا خبره کومه چې پښتون کم ټکو باندې سره خپل کې جدا کېږي نو دا هغه ټکي او دغه لکه د نفرت او د تضاد خبرې دا مونږ دومره لرې بیایي دومره لرې چې بیا مونږ لکه خپل د کور خلک مونږ ته پردي ښکاري پوه شوې لکه مونږ یې داسې به نن سبا ووایم چې په شیعه سني کې اخته کړي او مونږ یې په خپل کې لکه داسې به ته ووایم چې په افریدي او شینواري کې یا داسې لکه مونږ پښتون قوم داسې تقسیم شوي یو نو خدا را لکه دا یو درخواست دی زما چې خپل کې یو اتفاق پکار دی یو اتحاد پکار دی په یو پلیټ فارم باندې اوسېدل پکار دی لکه دا د مونږ د ترقۍ یو غټ قدم دی چې مونږ په خپل کې سره متحد شو یو اتحاد وکړو لکه دا مذهبي تنوعونه او دا نورې کیسې چې کومې دي د نفرت دغه دا د خپل منځ لرې کړو لکه د مونږ چې کوم وروستو نسل را روان دی هغو ته مونږ یو ښه پیغام پرېږدو نو دا مې لکه د زړه یو قوم ته مکمل پښتون قوم ته دا زما یو درخواست دی او زه خپله به هم کوشش کوم د دې خبرې چې اول دا هر څه ځان کې راولم او نورو ته مې هم دا دعوت. خټک صاحب تاسو وخت راکړو موږ ته موږ سره کومه ژمنه تاسو کړې وه هغه مو سر ته ورسوله ډېر زیات ښاد آباد او خوشحال اوسئ. ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه. ډېرو درنو خوږو کتونکو د عبدالقدیر خټک صاحب دا خوږه شاعري او دا خوږې خبرې دوی ډېر ګټور پیغام وړاندې کړو. ډېره مننه دوی نه کوو. د نن دا ادبي مرکه خپرونه همدې سره سر ته رسیږي. تر بلې یوې ادبي خپرونې پورې ما تبسم افغاني او ما سره ګل نبي ګل او قدیر خټک صاحب ته اجازات راکړئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.